السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د اسلامیک وظایف د یوټیوب چینل مینوالو د رب کائنات نه دعا ده الله تعالی مو آباد خوشاله ساته. الله تعالی مو د زندګۍ هر یو ضرورت هر یو خواهش د خپل غیبی خزانه پوره کا او الله تعالی منګه ټول د مخلوق د محتاجۍ نه وساته. الله تعالی منګه ټول له د خپل دره ډیر خیر او برکت راکا. محترمو سامعینو، نن مې درله یو ډیر مبارک عمل راوړی د هغه رونو د فاره کمرونه چې د جابو د نوکرۍ د پاره منډې تړلې وخي د هغوی دپاره یو عمل دی او هغه رونه بیګان چې هغوی ته د بهر ملک د فاره ویزه نه لګي یا د بهر ملک د تلو خواهشمند دي د هغه ځای د نجني لټۍ حاصلولو خواهشمند دي د هغوی لپاره یو ډیر مبارک عمل مې درله راوړی دی. دا عمل د سورت ضحا دی. دا ډیر د اخري سپارې سورت دی او ډیر مبارک سورت دی او ډیر فضایل علما بیانوي. یعنی سورت ضحا دا چې کوم انسان په دې طریقه باندې د وظیفه وکړي د ده چې څومره هم د بهر د ملک ضروريات دي، که د ویزې مسله ده، د ټیکټ مسله ده، د هغه ځای د نشني لیډي حاصلولو مسله ده، الله تعالی به ټولې مسلې په دې وظیفې په کولو سره ختمې کي، پوره به کي. نو محترمو ډېر مبارک عمل دی د سورت ضحا. دا به څه ټایم کې کې نو علما یو ترتیب د دې بیانوي چې دا به ته د ماښام او د ماسخوتن په منځ کې کې یعنې چې کله ته د ماښام مونځ وکړي او د ماسخوتن نه مخکې د ماښام د مونځ نه پس به دا صورت ته چې کوم دی هغه 41 مرتبه ولولې سونه یو سلویخ مرتبه 41 یعنی 41 مرتبه به ته د دې صورت تلاوت وکړي. علما وایي انشاءالله کار به دې وشي که بیا هم ستا مثلا نخل کېده نو 21 ورځې پورې د عمل جاري وساته. انشاءالله تعالی الله تعالی به درله ډېر خیر او برکت درکړي. الله تعالی هم ټول ضرورت د خپل غیبي خزانه پوره کړه. الله هم خوشحاله او آباد ساته. څومره ملګري چینل ته نوي دي عاجزانه درخواست چینل سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي وظیفې ستاسو په مخ کې تاسو ته درکولی کېږي، تاسو ته مستفید شئ. الله خوشحاله او آباد ساته.